بسم الله الرحمن الرحیم. هر کله چې موږ فارغ شو د بیان د لا یحدنا شروع کړو بیان د چا کې د لا یتصورو کې بیان د چا کې د لا یتصورو کې بیا د پنکه ګرمي شو کنه دلته کې دغه شته د ناشه هغه بیا خپل اواز خلاره خراب کیږي او کیږي د غړ ته شي د ماشين دی ښه او کوټه زده کې سیدي د اواز رسي ښه هغه راوالې دنه دی او شي نو دوس پنکه بند شو کنه ها نو چې لګي جو اواز خرابېږي او چې نه او زه خپل کار وکړم اوري څنګه چل رہے وسو لا يتصورو کی خبره کوه د دې ترکیب د ماقبل سره مقاما او ترکیبا اقد چې لا يحدد سو ها لفظا او معنا یا مقالا او مقاما څنګه وای الفاظ بخل خو لفظا یا معنا یا سو مقالا او مقاما ترکیب د ماقبل سره په اقد طریقې ده چې دا بلا يحدد کې کړو مقاما خدا او چې دا تفصیل دی د چا د سبحانه نو هغه تفصیل شروع دی کنه اوس دا دوی مې سره تفصیل ده ٹھیک شو او پسې لاړشه دا تفصیل ده دغه تا خدای په مستومو کا اورې کنه اورې او ترکیبا څنګه ده ما قبل سو یا جمله مستانفه هغه شی د جواب د سوال د سائل کې کنه اما تاسو ته چې جمله مستوي چې صحیح ها چې هغه اورې سوال نه منشأ د سوال او منشأ د سوال سره سبحانه یعنی کیف نسبحه تعالی من د الله تعالی څنګه تسبیح وایو نو دې شی وایي کنه لا يتصور لا يعد ولا يتصور یا جمله مستانفه شو او یا حال شو د چانه اوس بیا وس دا لګوا ان دقه لزو سره علما لا يتصور اوس تصور دلته کندیا بابا من داسي وایي کنه کندیا بابا داسي وایي چې دا تصور په دوه معنی سره راځي تصور سو یو تصور خو علم دی مقابل د تصدیق دی خصو ها حصول صورت شيء في العقل کو تصور په معنا نفس علم باندې علي نفس علم ځکه تصور مقابل د تصدیق هم راځي او تصور په معنا د چا د نفس علم هم راځي تصور په معنا د چا د صورت شيء حصول صورت شيء في العقل اقد علم معنا کوه بس حصول صورت علم حصولي شو اوري او یا چې کوم دی دا تصور شي ان صورت ذهن صورت راغی یعنی خو بیا دلته استادان داسې وایي چې دا لا يتصور یعنی لا يتصور باب تفعول بمعنى د تفعیل ولا جعل الشيء ذا صورت جعل الشيء ذا صورت خود تصویر معنی ده تصور معنی نه ده تصور کوم باب ده په خپل شی صورت شي تصور معنی څه وای کنه په خپل شی صورت شو په خپل څه شو او تصویر څه ته وای ها جعل الشيء ذا صورت چونکه دلته خبره د واجب تعالی ده او شذول له تصویر کوي نو تصور به معنا چا شو جعل الشيء ذا صورتين باندې کله یو باب د بل باب په معنا سره راځي کله یو باب ها د بل باب په معنا سره راځي نو دوه معنی شوي څو معنی شوي اوس دا اوله معنا والا کومه یو معنا جعل الشيء ذا صورت انتقل لغوي معنا والا ليس كما لغوي ده کنه دا لغوي معنا جعل الشيء ذا صورت بیا ولګه یو ځل د چا سره د شان سره یو ځل د ذات سره چا سره اولګه د شان سره څنګه معلومه مجهوله د ذات سره څنګه معلومه مجهوله سلو صورتون دی ګلر او دغه شان دی بیا اصطلاحي تصور شي په محسوس شي په العقل اوري بیا ولګو د شان سره او د ذات سره د شان سره څنګه معلومه څنګه مجهوله او د ذات سره ټول څه احتمال شو اته شو دلته اته احتمالات دي دا اته احتمالات چې په اسانه کې دي ګوره څه مشکل نشته شاهد از د کړي د بدیز دی اور معنا تاسو شان سره ولګا څنګه معلومه کې په حال د کون د شان د باری تعالی کې چې د اشیاء له صورت نور دا کار د احیاء ده دوی خبره حال د کون د شان د باری تعالی کې څنګه مجهوله کا چې دلسه
د زی صورت نه ګرځول کیږي زی صورت چې ګرځي کیږي کنه ال جسمي ال جسي تاسو ته پته شان د عبارت ته چانه صفات فعلیه او یا د اثارونه هغه له جسم شته دو صورتونه لاړو ویل کو د چا سره ها ذات سره په حال د کون د ذات د اشیاء له صورت نور کوي لا يجعل الاشياء ها ذوي صورين د اشیاء له خاوند صورت نه ګرځي وای نه ګرځي د موږ چې تصویر چې اوري صوره فاحسن کنه تصویر کنه پوش لقد احسن شيء خلق الانسان في احسن تقويم كل صورته ولا ور کړل پوش کنه نو دا غزه په قرآن کې راغلی چې خدای په ارشد سور کړل څنګه چې مناسب انسان له انساني صورت ور کړل خرله پوش حماري صورت ور کړل چاله بقرله بقري صورت ور کړل او غرله یو بلشن صورت ور کړل برله بلشن صورت ور کړل ونه له په قسمونو ونه چاله به د انسان د دومره انسانان دي او یو انسان به بل انسان سره شان ویني انسان بس د بل شان سره ویني هغه چې چت پتی کنه یا تور دي ته به دا خو به شان نه نه تق شان ته هم دی بل غیر دغه دی لکه موږ دی بل بدل پوه الله نه مزار شم انسان څومره خدای پاک لکه څومره ډیر انسانان دي او دا لاسکه د ګوتی دا نه دغه نه دا تاسو نه بګونه برابرې وي اوري سم مشابه ورور به د ورور سره مشابه او دا شی نه برابرې وي به دا قصه یندرال تاسو خبره باندې ځان پوهه که سمې ته وي نو ګور هر شي له خدای پاک صورت ورکړل ته خدای پاک سيزونه چې صورت نه غزي ستا پلار غزي چې نه غزي ها پسې لار شو اوس لار سلام مانه چې الله تعالی زی صورت نشي ګرځول بیا الله پاک جسم نشته سنشته صورت یو شیله ورکول او نور کول د ال کیږي چې شی سي جسم یې چې جسم یې نو صورت وس دا دغه لګي دی دا لازمه جوړې سیمټونه او دا لګي دا بلاکونه جوړې نو زی صورت یې ګرځي نه نو زی صورت یې ګرځي دا څه دی دا جسم دی کنه چې شي جسم نه زی صورت څنګه دی اوره کنه اوري نو صيغه د چاکه د مجهول کې ورګه د ذات سره نو حال د کون د ذات د بارے تعالی کې چې د زو صورت نشي ګرځول ټیک ته نشي څوک به ګرځي نو بل دوم ضرور به څوک بل څوک چې الله تعالی صورت ورکه استغفر الله پوه یو خدای چې دا څه جسم واړي بل چې په خدای پاک مې بل څوک ضرور شته چې صورت ولا ورکی اوري نو دا اوس دا له حدیث دی دی خدای پاک له لاس دی او خپې دی او د شي دی کنه بیا وی بیا یو بل خبره کوي دا دغه آدم علی السلام په خپل صورت پیدا کو حدیث راوړي دا آدم علی السلام په خپل صورت پیدا کو نو د خدای پاک هم د صورت ورکړه د انسان د آدم علی السلام یعنی د صورت انساني بیا ورګه په خور کې علی حدیث خدای پاک له فوټو تصویر وستلو چې د خدای پاک په خپل د انسان په خپل صورت پیدا کړل نو خدای پاک هم خپل صورت په خدای له جوړ کو چې زموږ دینم خپل لګي فوټو وستلو پوه ید ولا ثابته وجه ولا ثابته سر ولا ثابته په ولا ثابته اوري دا جدا علم ده کنه دا هم یو موضوع ده کنه موږ یو باقاعده سبقا په دې خپل کتابونه دي کم از کم 1500 کتابونه ما سره دي کې پراته دي په دې موضوع باندې کوي معنی چې الله پاک تعالی رسو په خد و مزمون موږ دین اورونو موږ وایو چې دا ید او وجه چرته راغلي دا متشابهات دي سړي بس دین اورونو دینه او په دې موضوع باندې موږ خبره شروع کوو وایي په او دا متشابهات دي او دې معنی چاته معلومه الله ته معلومه دې معنی او موږ مفوضه یو تفویض کو د معنی دې چاته الله تعالی دقه د متقدمین مسلک درچا او متأخرین به څه کوي او چونکی وخت داسې وو چې بیا دغه چیرې تاسو بیا هغه یو مناسب معنی دا لفظ چې په کلام د عربو کې په دې معنی من استعمال شي لکه ید په کلام د عربو کې په دې د ید نه علاوه د څنګه استعمال شي دی نو د استعمال شي دی د ید څنګه استعمال شي دی خبره ځان پوکا په معنی د نعمت او په معنی د چا د قدرت من استعمال شي دی په معنی د چا بیا د شی لفظ بالي یا عین دا په معنی د چی استعمال شي دی یا لفظ د وجه په معنی د ذات استعمال شي دی ساق په معنی د چا پوشه وقامت الحرب بناء على ساقي و جنگ په پندای ودرید من شدت اختیار کو نو د قیامت هغه هولناکي شدت مراد ده یو تعویل به پکې کوو او دا مذهب د چا د متأخرین بس دریم مذهب پکې نشته څوم مذهب پکې نشته دریم مذهب پکې نشته اوري کنه اوري او دریم مذهب د دې دریم مذهب چې را پیدا کړی دی د ابن تیمیه او د ابن تیمیه نه مخکې ابن خزیمه
ابن خزیمه سلسله بیا ابو یعلا بیا چې کوم د زاغونی بیا د دا کسر روان دا سلسله شاته یو وارث پاتې ابن تیمیه ابن قیم عبدالوهاب نجدي پنځپیریان او بل څوک بس دا خلک ورپسې دي پوهېږې په اهل حدیث وي زه لکه دا خبر دي دا مې ته اورېدلي اوس که کوم پنځپیریان د دین منزهي چېرې موږ خو یا دقه دوه مذهب الو نو دې نه بیا هغه پاک ځکه چې خو موږ څه لیدلي څو سره مو خبرې کړلي د څو سره نه دي کړي د ځینو سره کړي دي نو هغه وایي موږ د ابن تیمیه که نه ابن تیمیه چې څه ویلي هغه ټیک دي چې څه ویلي نو داسې هغه ویلي بیا دغه ټیک دي نو ته بیا د هغو سره شو یا په تجسیم کې دې ته موږ بیا قطعا د خدای پاک له لاسه وخپې ید او وجه په خپله معنی حقیقي معمولی او ذاتن دا پوه شئ پې که نه پوه شئ پې دا ثابتوي قطعا دا څوک او یو سره دغه ندیم دی دا خبرې کوي چې د چا سره ملګری دی د دې پنځپیریانو سره پوهېږې پې او د اهل حدیث سره څوک ملګری دی ندیم دا ټول یو خلک دی هغه څه وایي هغه هم خدای الله څه دی معکم معیت نه کم معیت اخلي ساتي نو دغه ټول یو شی دی دا ټولې غلطې خبرې دي زمونږ دوه صفا مذهبونه دي په دې کې کم دا متشابهاتونه دی ټیک شوه بل ما سره ها تاویل پې کوو په دې شرقایت کې دلته دوه مذهب دي یو احکم دی بل اسلم دی شرع مواقف وایي دوه مذهب دي یو احکم دی یو اسلم دی پوه شئ که نه شوې او دغه دی نو دې ابن تقي صاحب په د القول التمام باندې د سجاد نصیب ته وایي ما پسې لاړم تا پې دا دغه په هغه باندې تقریض لیکلی دی څه لیکلي او یو درېیم مذهب پکې شته دا مذهب ته تپوس وکړه اوسه تا چې په هغه باندې د دې باندې تقریضونه کول زموږ تقریض ته په دې کم ضرورت دی نه موږ تقي صاحب ته ضرورت شته زموږ هېڅ چا ته ضرورت نشته دا زموږ کلک د تمام د جمهورو مسلک دی چې څه دغه دوه باندې دې کې درېیم مذهب نشته درېیم مذهب چې ته په دې قول تمام په دې دغه کې ویلی کوم ځای ویلی بیا زما شاګرد زموږ سرکاته مدرسه کې دی عثمان مسیب دلته دوره کوله دا وایي چې ودرېږه بس تقي صاحب ته یې 2 منټه سره خبرې وکړي دا مذهب زما استاد وایي چې دا ماته ثابت کړه ته یې ثابت کړه یو ته چې بیا خبرې کولې وایي چې داسې دي دوی دا ماته دا په کوم کتاب کې راغلي چې دا درېیم مذهب چې دا د ید په معنی حقیقي محمول دی خو دغه حقیقي معنی او د خدای پاک بله ده حقیقي معنی د ید بس د دې نه بله نشته تمام لغت په دې متفق دي چې حقیقي معنی د ید څه ده الجارحة المخصوص ته چې وایې حقیقي معنی ده او لاس نه دی دا ماته په کتاب کې ته ښیې بیا چې 2 منټه ورسره بیا ورته وایي بچیا زه تا چې دا ښه کړي ته دا لیکل ماله راکړه بیا هغه ماته وایي چې استاد چې لیکل راولېږه سړی خو په دغه ځای ودرو پوهېږې پې دا ډېر خطرناکه مسله ده بیا سجال مې پسې لاړم ما څه ضرورت و بس دا من غلطي شي په هغه باندې زموږ څه ضرورت دی ته په دې کې دا چاپ کړی م دی دا خو دقه د ابن تیمیه مذهب دی او مې هغه دغه چې دی په خپله زمینه راغونځوي دا ځینې خبرې موږ په ډاګه نه شو کولی هلته د سعودي سره او دا د هغو ملکي مذهب دی ګورئ د چا د سعودي زه د دې سودیس سره ما په دې باندې مغزماري کړله داسې دغه انور مې ما سره و پوه شوې پې ده سره ما باسونه کړي بیا د حرم شریف د مفتي سره 3 ګنټې زما دا سره باسو په دې پوهېږې پې که نه بس بیا به غلی شو بیا موږ ته د عثیمین سره خبرې وکړه عثیمین کوم ځای کې دی بیا هغه په القصیم کې دی ما یې پوه شو هغه سره خبرې وکړم بیا ما ته دا دلته ملکي مسلک دی ګورئ که دې څو خبر شو یو به دې نیسي او سین ته به دې واچوي آیا ما سره مور هم وه ما یې سین ته خو مې ما اچوئ علمي خبرې دي زه خو د هغه یم زما سره په علم کې خبرې وکړه ته وچ مسلک چې کوم دی په بې دلیله مسلک ته راټینګې ما سین ته اچوي شیخ عوض عامه سره مې خبرې وکړې شیخ عامه سره زه میلاو شوم بس هغه ما ته 10 منټه به ما سره بس زه لیکل کوم زه وزګار نه یم بس 10 منټه ډېر دي بس چې مې مخکې برابر کړی شو سرناست مکه معظمه کې مدینه منوره کې بیا چې خبرې سره شروع کړې بیا هغه ما ته څه بیا هغه ما ته ووایي چې دغه دی په دې موضوع سره ما وچړله ته یقین وکړه چې 3 ګنټې یا 2 ګنټې تېرې شوې پوه شوې پې او ما ته وایي چې ته نور خبرې که هات نور راوړه پوه شوې ستا خبرې ښې دي دې موضوع باندې موږ ته تا ډېر څه راکړه پوه شوې بیا ما ته یا سیدي نور ووایه
او دا خو ته ډېر ښکلې خبرې کوي او د شیخ ابو غده او د علامه کوثري د علومو امین دی ویش جلد کې د دغه چې کوم دی د مصنف ابن ابي شيبه د دې شرح د ولیکله او اوس په ترکو اوس ماته وی چې زوی ماته وی چې تراش کنه تراش د ترکو بادشاه بوته جازي بس مستقل بوته او رايو زګه دی الته والی حدیث څنګه پوه شئ او وچ کلک علی حدیث ته څوک د سعودیان سخ وهابیان سخ ابن تیمیان او سخ وچ کنه انسان بدار کې بس سنت بده اچي ګوره بس سنت اچولم خدای خیر کو بس یو ځل می طواف کو پوه شئ بس درا پسیو پلس ژوندیم چوینم بس بوتله مثال ته مشایخ غواړي زه سنت می ورچې چې راړم بس پنجابیانو آرامیانو دلته چا ټلیفون کړه رپورټ کړه طواف چې پر کړه نه مې زنو زمای او چې طواف مې اخر پر کو خو دوه رکعات شروع کو بیا راځه چې راړم د ریاض د یونیورسيټي استادانو لنا سمې موږ اورو ته خبر مې زستانه ما پرې د ما خبر ستاره دې په ترو وي برشتاوي زستانه تاسو کوم یو مکشفان ساقین ته سمانه کې علماء ته مې زه خدای ما چې دا ساق دلته ته سمانه کې خدای پاک له پندای صاحب دی پندای خو جسم دی الله پاک جسم نه منزه دی شي شل کېته زمنګ مذهب پته کې دا دی چې یا دا معنا د دې معنا الله ته معلومه یا د دې ساق لمنګه شدت تورز د قیامت تخلو زه دا دعا لمه پوه شئ ته څه کسان ته انه على علم تسر علم دی زه مته زه خپل طواف خبرو سره ډیر مې وکړو کنه پوه شئ په پنجابیان نه پسې پنجابي مې څنګه شوې څنګه خلای خطر ته دې سپیزیا مې پنجابي ته فرسته علم شته مې خامخا دا خونده خبره چې واورېده او د حرم شریف مفتی سره 3 غنټې ما مراقبه کو اخر کې هغه او نور کسان هم راغوتي پوه شئ په ورځ کې د ټول حرم شریف دار زره ټلیفونونه ټول لګي د ټول هغه تراجعي نو یې چټي کړه بای بل څوک نه ولو او زما سره د سر په ځکه کسانو او زما سره یو شاګرد زما سره په خاص سلیم نیمه ازما سره و مې تمره زما په زما پته نه لګي پوه شئ ما ونیسي تاسو ونیسي چې تاسو نسی ما دی ونیسي پوه شئ بس دنه په کمر کې سره ناس باسونه وکړو 3 غنټې اخر کې ما ته وای چې دې کې تاسو ډیر سمواد دی وای کنه چې کار وکړو چې دا حسین دا تاسو دا خبرې کول شي نو مې تاسو حسین ته وای چې خبرې سره به ما ته وای چې بس داستا کمره ده دلته راځه استاد علم خبرې دي دا د علم خبرې دي خیر دي مونږ سره خدغه کو پوه شئ او زمونږ مخ ته زمونږ نور په دې کې زمونږ نظر نه نشته چې مونږ ته سو پوه شئ بس ما په دقه ځای کې نو مې د ید ته ماته په لغت العرب کې د دینه بل معنا وخه وی بل یو ملشي بو اثر ما وی ګوره ید خو چې کوم دینو وی د ید بل معنا شته نه سو پوه شئ دا شهادت دې د لاسونه دي نه دا د انسان پر د انسان دی وازي د شهادت د خلاص نه دي د خپې دي څنګه نه په لیپو هغه ماته کړ نه دې ته قران کریم ویل چې د خپې دي قران کریم ویل چې د شهادت د مخې د دوه خپې دي لاسونه دي مې هاو مې ګوره خدای پاک قرآن کې وایي چې ځینې هغه په ګېډه دي نو مې يمشي ومنهم من يمشي بدوخ بوزي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 فقريني رجلين معنی ومنهم من يمشي على 4 يعني على ارجل 4 استانه تاسو کوم دا چې زینه په دوزي کې بسلور زی مشي چې کوي کله دا شادو په دوګه کې بسلور کوي په سلور رواني مې وستانه تاسو قرآن وایي دا 4 کې دا رجلين کې داخله جوامه ته هغه چې خمولاو والله د څه دلیل دی وې د خو کنه چې د شادو مخ په دې سکه په ثابت کې قرآن نه ثابت کړي ماشاءالله دې څه کلک دلیل بچانه ویل کده تا چوي پوه شئ په دې څه دلیل دی استدلال دې مذهبي استدلال وکړ ډېر غیرت ټک او زبردست استدلال دی قسم مې وګورئ قسم مې و چې زه د دې اعتراف نه کوم والله کنه زه به کافر شم وایي په څنګه چل وګورئ دغه ما ډېر باسونه کړي ډېر باسونه دلته مشهور مناظره ده په دې سواد کې ولې حدیثو ناسنم کړل او بیا په هغه باندې فیصله کوي شیخ الحدیث کړو دلته قبر تاسو خبر له بوزم
او د دوه مدرسې د دې اهل حدیثو په دې کوز درشخېله کې ختم شي دي ځکه چې پای کې دا دغه وه ماته کې تاو ګټله دا به ختمېږي او که هغو ګټله دا به وي بس الحمدلله هغه ورانې شوې ختمې شوې به تاسو بوزم اوس اورې چې دغې باندې څه کوي خو چې بیا چا واغستې په پیسو باندې پکې کور جوړ کړو او هغه یوه ځمکه چې ډېره لویه هغه بیا یو بل مدرولو یو اداره تنظیم ده او بل وینا ده زموږ خپله ده په دې کې وشته یو پکې د اهل حدیث د دیرو حبیب الله نوم هغه یې وویشت مړ یې کړو او بیا دغه دوه کسان هغه هم یو بل مړه کړو نو مدرسې هم لاړې او سړی مړه شو اورې موږ ویل کفا کې کم یکفي کا دغه به مې څه ورته وایي چیل کاف یاد دی اصلي کافونه چې پکې دي یاد دی څه شی ها اصحاب کاف وایو ښه دغه د څه شی چیل کاف وایو پوه شئ که نه نو بچکو خامخا ته پسې لاړ کوم ځای ته ورځم دا شو ویې لګوه د چا سره د چا سره کوم ځای ته رسېدي د ذات په واجب کې لګوي که نه چې خدای پاک چې کوم دی هغه له صورت نشي ورکوي یو خدای چې څوک دی په هغه باندې چې هغه له به صورت ورکوي د خبر امکان نشته او صورت چې ورکړی کېږي جسم له الله پاک له څه ځکه خدای پاک له به لازم شي جسم خو صورت راشي سب راشي او جسم قابل دی څه انقسامي او قابل دی انقسام نه مګر قابل دی څه انعدامي ځکه انقسام راځي په انعدام د صورت اوله سره او په احداث د هویتین اخرتین سره یو صورت هویت به ختم شي دو هویت چې د خخت ماته کېږي نه یا هویت واحده چې کوم دی ختم نشي او څه پیدا شي احداث د هویتین اخرین نو دا خو هغې من انعدام را نشي هر قابل د انقسام قابل د انعدام هر قابل د انقسام پسې لاړ شي جي انشاءالله دا موضوع به زه تاسو به که خیر یوه شپه به دا موضوع مونږ چلو کتابونه د چې دا راوباسم هغه به کتابونه ګډوډ دي په دې کې او بس ټول راوباسم پوه شوې بیا به تاسو ته د هغې نه دغه ښیمه دا به زده کړئ ښه چې د خپل عقیدې او د ایمان نه خبر شئ چې دا څه شی دی په دې کې تفاصیل د ابن تیمیه کتابونه نه به ځینو جزئیات راوباسم چې دې دقه قایله دی د دغې غلط شي دا به زه راوباسم بیا په دې چې چا ردونه کړي په متقدمینو په علماو کې چې په دغه زمانه کې چې چا د ده سره جنګونه کړي اب راوباسم د هغو کتابونه دي ما په سوونو کتابونو پیدا کړي دا زما موضوع ده خانه په دې ځان پوهه دا به زده کوې ځان به ملا کوې پوه شې په عمومي حالي کار نه کېږي ښه پوه شې پې نو دا د دغې زمانې د دې اتمې صدۍ دور دی پوه شې او په دې کې دا دغه دی خو ده بیا دغه کړلی اورې که نه اورې په دې متعلق چې څومره خبرې انشاءالله هغه ټولې به کوو خو یوه شپه دې له خامخا وباسئ یوه شپه لکه یوه شپه سي بس د ماسخوتن نه وروستو یاره چې ماسخوتن لمونځ وشي ډوډۍ وخورئ بس یوه شپه تاسو دې له وباسئ نو په دې باندې د سر نه به شروع کړو په دې باندې باس کړو او بیا مته چې هغه لیکئ دومره یو نور په دې باندې تیار کړي چې دا څه شی دی هغه د هغې چې کوم مصادر دي مراجع دي کوم کتابونه دي د هغو چې کوم استدلالات دي زمونږ چې کوم دلیل دی بیا هغه ماتو موږ څنګه د هغې توړ څنګه راوباسو او دا مناظره به راځي ستا چل به کوې بیا به خوله به دې چینګې نیولې په دې نه کې تبلیغیان خو په دې ځان خلاص کړي ذکر وکړو نو ته به څه ذکر کړو ها نو دا شو اوس ویې لګوه د چا سره ها ویې لګوه د چا سره د ذات سره ذات د واجب تعالی څه نه راوړي تصوري وایه که نه ذات د واجب تعالی دا کومه معنا ده اوس نورې دوه معنی پاتې شو که نه الله ها اصطلاحي معنا ده اوس اصطلاحي معنا ټول لاړو او دا لغوي تېر شوې اوس راشي واپس اصطلاحي معنا ده څه تصور علمي تصور حصول شي فی العقل ویې لګوه د چا سره د شان سره معلوم مجهوله ویې لګوه شان په حال د کون د شان د باري ذات د باري تعالی کې څه د شان د باري تعالی کې چې دې سره کوي تصور نه کوي تصور هغې کې قابلیت شته د شان د احیاو بلکې د عقلاو نه دی د شان د احیاو مطلق احیاو نه د شان دی ځکه تصور غر کولی شي اورې بقر کولی شي احیاو نه دی او د شان دی عقلاو نه دی پسې لاړ شه نو دا د هغو د اهلیت نه لري په حال د کون د شان د باري دا چې ده ته تصور نشي کېدی دا تصور شون د باري تعالی څه دي غیر متنهي هر هغه شی غیر متنهي غیر متصوري بس دا څه شو غیر متصور شو او شان د باري تعالی غیر متنهي ولې دی کل یوم هو فی او غیر متنهي غیر متصور ولې لکه تصور د پاره زمانه څه پکار ده ها
غیر متناهي پکار ده او دلته د متصور زمانه سره هغه متناهي ده نو په زمانه متناهي کې تصور د امور غیر متناهي نه ممکن ده پسې لاړ شه ویل غو ته سره ذات توجب ذات الله تعالی تصور دا شونه کوي نو علم د الله تعالی حضوري دی حصولي تصور کوم علم دی ماته ستې حصولي دی ځکه دا احتیاج دی بده کې احتیاج دی صورت ته الله د احتیاج نه سره منزه دی کنه او پسې لاړ شه پسې لاړ شه کومه ودا ها او وسته ویل د ذات سره کنه مجهول جوړ کا اخر نه الله تعالی د ذات تصور د ذات د واجب تعالی تصور نشي کېده د ذات واجب تعالی تصور داغه لا تصور داغه تصور د ذات نشي کېده تصور د ذات لري ګوره اوس د دې خبرې د مزید فهم د پاره دا اوس د قصه ده تاسو څلور قسمه تصور زده څو قسمه یو تصور بالکنه ده بکنه ده بالوجه ده اوسه په دې ځان په کوي ګوره تصور د چې دی وشي کې یو په ذاتیات سره کې یو په چا سره کې یو په ذاتیات سره کې یو په ارزیات سره کې که تصور دا شی دی د تصور په کې یا په ذاتیات سره او یا په کې په چا سره په ارزیات سره که په ذاتیات سره کې لکه دا شی انسان دی د تصور کې په چا سره په حیوان ناطق سره دا شو نو یو په ارزیات سره کې تصور د انسان کې په چا سره په ضاحک سره او په کاتب سره دې سره دا ارزیات دي که په دې سره کې یا به هغه ته مراد کې یا به سکه بیا یا به مراد کې او یا بالله یا به نه مراد کې مراد کې دا مقصود ګره یاد ساته چې مراد کې هغه مقصود دی مقصود دی کوم شی چې مراد وګرځي مراد مقصودی ته چې عین ته ګوري بټ بټ یو ته اړه ته دا عین څه کې ګزان څه کې دا عین څه غیر مقصودی قطعا غیر مقصودی بلکې څه خپل وګړي څه کې چې پوزنه شعر وته لګل سترګې چې خیر وته لیکل دي پوښې په او بل چې ته خلې په دې چې په دې وختو کې چې ته پښې پرتی دي ګندې پرته او چې ته په دې کې چې ته سالن پروت ته ګنده پروت کنه یا نه سوره سوټه بيدل دا زه جوړ ده کنده جوړ نو دا چې لکه دلته اینو نو لګوي ښه کوم څه کې نو لګوي د جمعه کې دلته دغه په دا کې اینو لګوي ټول کولې چې خلک به ځان څه کوي مشکلات کنه پټ کې سو کوی کولې په ځان پسر کې مزدار نو خپل اینو نو په دې د خانه کې ولګو ښه پورا شروزي په ځان ته برابر کې په ځان د جمعه کې مې نو لګوي بس څه به اینو نه ښه ځان به څه کوي پته ولې سمعنا توي ها یا چې په ځمانه دا یو ریمال دا کوي نو د وخت په کوي کنه سترګې د چخي خون نه کوي یو مولا وبس مولا مين سي بناستو یا خلک ناشته اوس تقریر کوي موږ لګیږو بس لګیاله موږ ناشو او دا جوړه د غیر وته تک تور خټه او دلته راوته پته وته لګیږي خوشي زما نامي سي تاریخ ما شهید شو د وامه غد شو وام خوږي په هغه ناشته محبوب الله سي بناسته جروس حساب شوی عبدالرحیم ولې سیم ناشته او دا خلک ناشته جی او دا د ملتان به یو مولا راغله په کوهټ کې اوس لګیا دی نو وی خوشي په نامي سي بناسته نامي سي په خو ګوري کنه او دوی کې د سوټ راوته نه یره مې داین څومره خشه نو بس بیا او غرور را روانه ده لا پاسنه به زور ده او غل گیا ده داسې لګیا خو نه ده کنه مولا پړې سخټه پرته خبرې راته کوي اخر دا چې هغه محبوب الله سي بل ډیر خندا ورتله او شی وفات شه ده خبره ډیر وخت او لاړو ته عبدالرحیم لسی سنداکه به نسیم ځان ټینګ کړل او د بل یو قاری طيب سي بو منګوره هغه غریب ناشته هغه ځان کلک کړل با سار ما ځان کلک کړل پوښې دل کې مونږ همي سي په خو کلی ګوري کړه بس ستا کینه بس بیا سي مال خو نه کو بس پاسې هم دي دغه مې کو سي دي د دوی دلته ناشته علماء کنه زی سلام بس نو ما دا پوزې پات زه پاک به خبرې کوم هغه دومره عجیب سره و زره ریمال راوس پوزې پاک پاسه بیا شروع لکه چړ سونه ولې کته مې اساس سکه پر پروايم نو چې دا زه و شرمېدم یاسو دغه چې دومره شی د کوجب کې خو کم از کم سو کم از کم 20 ګرام خو دا راستاس نو عین نو دا عین مقصودی څه شی مقصودی خپل سترګوړی
په لپوزه کوي دا پکې ګوري ګوره دا حیوان ناطق چې دی ذاتي یا به مرآت وي دی ته چې مرآت شو ته که نه نو دا حیوان ناطق ستا خپله مقصود نه دی دغه شی دی مقصود دی دې ته وایي تصور بالکنه څه بالکنه او چې دا مرآت چې مرآت ورته چې د مرآتي تصور بالکنه او چې مرآت ورته نه بیا مرآت نه دی بیا هم دا مقصود دی چې مرآت نه کې هم دا مقصود دی که نه نو بیا د شی مقصود دی که د شي ذاتیات دی مقصود دی وختي ګوره شی دی په ذاتیات سره مقصود دی اوس نه د شي ذاتیات دی مقصود دی وختي شی مقصود دا هغه مقصود دی په ذاتیات سره ذریعه ګرځي نو هغه بالکنه شو دا بکنه دا څه شو او دا شان خبره دلته کو ارزیات یا به ته مراد کې یا به مراد کې چې بالوجه کنه مراد کې سو ما خپل وسان د پوس کو یا شیخ چې دې کې د اول کې ته بالکنه سو نو مده کې د الف لام راوړي او د دویم کې سو بکنه هی تصور بکنه دا دې کې څه فرق دی نو موږ خو شانتي لیکره وای هغه به داسې وي بالکنه دا بي دا با ولا دا چې دی کنه بالکنه اوري کنه اوري او دا با چې کوم ده کنه دا په ذریعہ داخله ده با چې په ذریعہ داخلي دا کوم با پکار ده ها یعنی تصور د شی دی په سبب د کونې سره په سبب د چا سره با سببیه کا په کومه ځکه او په دویم کې با سیله د تصور کا تصور د ها دا شو کنه تصور بكونه په دې کنه د کنه تصور ته د شی تصور په کنه سره نه کې ها نو دا با سیله د تصور شو په دویم کې سیله د چا شه او په اول کې بس او بیا شو اول کې سبب ګرځي داغه د پاره یا بعد استعانت کا کنه اعلی ذریعہ ګرځي داغه د پاره ٹھیک شو او په دویم کې سیله د تصور شو او د سیله کې راشي د مدخول د دې په مدخول باندې مستعیلمی یعنی تصور د کنه کې بس چې دا کنه ماته معلومه شي نو غرض به دې مدای او دغه شان د بلوجه دوجي مسته اوري کنه اوري دا خبره شو ها دا شو اوس به خبر واستو کو چې دا نه جایز ده کنه جایز ده دې باندې موږ دوه ورځې باس کوو ان شاء الله دا اوس وګړه مسله ده قاضي کې الګ زپات راکا الکه د په خبره د په حکم چې الله لره خو اجزا نه ذهنیه شته نه خارجیه شته نه اجزا تحلیلیه مقداریه شته او د نفي د اجزا او تحلیلیه او مقداریه او د پاره موږ څه دلیل وې ها دو دلیل موږ وې دو دلیل او خسته دلیل موږ ویلو بزان په کړه ولې وې وایي به او اوس دې الک ته دعا وکړي دې دغه ته دعا وکړي دې اجزا تاسو بل مرګرو کتاب چې تا جوړو څوک بس دعا وته کوي یا رب دا کتاب مړ د په ذریعہ ژوند دی شو د ځان کړه په یو کاغذ ځان وړلې دی په دا دغه مرګي یا رب زستانه سوال کوم دومره په خپل دربار کې د مقبول وګرځوا او د علم منور کا چې هغه بي نظیره او خدا دا بند دروازې تنبیه د مزغو کلاو کا اعلی استعداد ولور کا خدای چې دې کتاب له دې حیا د وساتله خدای د دې حیا وساته او رزق د غیب نه کو د هغه د مرګرو ټیک شو تم دعا کړې و پټونه ته چې مې خلک په دعا کې شریک شي اورې کنه اورې خبره تا کوم کوم ځای ته ورسېدم زه ها اوس راشه جی لکه څنګه چې دا موږ ثابت کړه اوس دا یو تاسو ته کوم قاضي وای چې د خدای ذات د چا د پاره جزء تألیفي یا جزء تحلیلی کې دي شي هذه مسألة أخرى راك قلم هذه مسألة أخرى ايش دورانك دا زي ښه ايه دغه نه منوړي ٹھیک شو لکه څنګه چې الله تعالی احدی الذات ته الله سو احدی الذات
حدیث ذات پیژنې چې دا هغه کې بسيط دی اجزا ولا نشته دا شانتي دا واجب د جز نه ګرځي د یو بل شي لپاره وخت خو د اجزا نشته کنه او تاسو وز نه وایو بل مسله شروع شو یو بل شی دی دا هغه جز ګرځیدې شي کنه شي کېده یعنی یو بل شی بسې یو شی به هغه به مرکبي بسې او دا واجب به دغه لپاره یو جز شي یو څه شي یا جزء سو تألیفي یا جزء کم یو تحلیلی دا جزء کېدې شي کنه دا هم نشي کېدې وایي اوره کله جزء څه شي ها تألیفي شي د جزء څه شي اې ده د جزء شو د بل شي لپاره تألیفا تألیف ده چې د اول نه جزء مقدمي لکه دا خخت چې اولی تألیف بده د دیوال کېږي او تحلیل کې به دوی چې پرای نه زیرستوي اوس دا جزء واجب تعالی جزء تألیفي اچھا د پاره نشي کېږي ځکه دې شي د پاره چې جزء دا واجب شو نه د پاره سو هم د لنډه ده خو خدای پاک جل وعلا شانه جزء تألیفي د پاره شي لازم بشي كون ده واجب ممكن لكن التاليبات في المقدم وشيء ولا لك دا شيء ځکه چې د جزء شو دا شی مرکب شو کنه نو طلب بل جزء کنه خو جزء ده کنه عین اخو نه ده کنه خو جزء ده سره بل جزء مشته کنه او دا بل جزء خو واجب او یا به ممکني واجب خو نشي کېده دا بل جزء واجب ځکه تعدد د واجبات راځي سره راځي ها کنه او بل په اجزاو کې بل افتقاري غالبا حقیقت جوړیږي محصله چې افتقاري نو دا واجب باغه ته محتاج یا واجب بده ته محتاج او سره د احتیاج به واجب پاتې نشي واجب خو نشي ویل دا بل جز بسوي دا به ممکن وي دا بسوي او چې ممکن نو پوه شي کنه شوی به نو لازم ها او چې ده ممکن شو نو د دې اجزاو کې بل ته به احتیاج کني نو ممکن که ته محتاج شي خو محتاج دي شي خو دا واجب به هم د څه شي محتاج واجب هم د څه شي او چې واجب محتاج شو نو واجب پاتې شو دا واجب چې جز د مرکب وګرځو دی واجب پاتې نه عدم وجوب سبب څه شو احتیاج شو احتیاج ولې راغی ځکه چې د جز شنو هغه بل جز ته نه یو جز ده شو جز بل لکنه او چې دا پر بل جز راغی نو هغه بل خو خیر نه ته محتاج ده خو ممکن ده کنه هغه مونږ واجب نشو ویلې ها دیو ته محتاج نه کو او چې محتاج شو نو ممکن نشو سره د احتیاج شی واجب پاتې کېدې شي بلکې اضعاف شو د ممکناتونه څه شو ولی اضعاف شو ممکناتونه نور ممکنات واجب ته محتاجو او دا غتش غریب واجب ده چې د ممکن ته سره د محتاج ده نور ممکنات چې دنه اعلی حالند دی ولی او ده سره د وجوب چاته محتاج ده شرمیږم نه چاته محتاج ده ممکن ته نو د نور ممکناتونه هم څه شو اضعف شو لازم شو کون د واجب او کو نه بل جز سوی او کو نه د تحلیلی وي سه او دغه شی مرکب شو او د جز تحلیل شو نو بل جز رانغه بیا بل جز واجب نشي ویلې سره شي ویلې خبره ګورګه او که دا جز تالیفي نشي ګلول قیاس جوړه دا شته قیاس مو جوړ کړو کو جز تالیفي لازم کون د واجب ممکن او دلته جز تحلیلی شي لازم بشي اتحاد په مابین دي او اتحاد ټکه بهغه څه بشي په مابین د واجب ممکن کې به اتحاد راشي صبر راشي ولې د ملازمه سره ولې اتحاد راځي ځکه چې د جز تحلیلی شو حالته بل شي بل جز واجب کېده شي ځکه تعدد د واجب هم راځي او بل یو بل ته به احتیاج شنو واجب پاتې نشي دا بل بخامه خسوي او نو او دبو ته محتاج وګنه ها دبو څه نو د ممکن شو کنه شو او اضاف د ممکنات شو و تا خو دلته کې مختلف تاویل او دا خدای شان قصه ده نه چون کې د اجزاء تحلیلیه خو وسینو سره د متحد وي د چا سره په وجود کې د چا سره د کل سره د اجزاء تحلیلیه چې دی په دې دیوال کې چې کوم اجزا دي چې تحلیل منکو بروزي وس هغه د کل سره متحد نه دي متحد دي وای کنه یار سړي لازم مشي اتحاد ما بین د چا کې د واجب د ممکن دا بیا ساتي
دا ما چې سوې دا د مارتونګ مناسب د خولي الفاظ دي ګوره مشر مارتونګ مناسب چې د علم دریاب لا ساحل له بس اوري تاسو ګوره او اوس دلته د دې دا قاضي دا ځای ولګوي او دا قاضي لګول دلته عربی سره لږ تعلق غواړي علم همیشه علم سره چې علم وي نو دا به یو بله مسله یا به صحیح کله اما بعد راشي اما بعد خو نشي دلته څه نو نه خبره کوي نو یو علم راول سره پوه شي علم نه چې یو خبره تحقیق کوي هغه دا کوي چې څنګه چې سنشتا دل راځه نشتا نو ده هم جز د چا د پاره نه دی دا بل قصه ده علم كما انه تعالى كما وحده الذات لا تكسر فيه بالفعل ولا بالقوه واجب تعالى ان التكسر بالفعل شتا نو اجزاء تعريفي ولا نشتا ونو بالقوه شتا اجزاء تحليلي نشتا اجزاء واجب لره نشتا كذلك ان يوبل مساله ازداكا يمتن اذا ممتنع ده ان يتالف منه شيء شدتن يوبل شيء جوړ شي يعني ده بل چا ده بار جوړ شي او ينحل اليه او یا بس شي یا جزء تالیفي شي یا جزء تحلیلي شي دا نشي کېدی نو ما تاسو ته خبره پوره کړې ده نه پنځه کسان تیار شي دا اوس ګوره دا قرض غواړي وکسان وکسان تیار شي څلور خو تاسو وایي که نه ګونیر استاد دوه تاسو یو دا تاسو درې نور دي سره کړئ او اوس به زر روانېږو سبا خلاص کړو صبح ګونیر ته ځو ګونیر دی انشاءالله تعالی خاندي نوري نه موږ چې ځو که نه مونږ په خپله به هغو مدرسه ده زموږ ډېر ملنګ زموږ شاګرد دی چې تکمیل کړلی که نه انشاءالله تعالی ډېر زبردست انسان دی هغه خپلې مدرسې افتتاح ما کړی هغې له نوم ما ایښودلی همدا نوم مې ایښودلی مدرسه قاسم نو انشاءالله هغه به کوو هغه په خپله باندې بس وکړي څه شخصي ملاقاتونه هغه به کوو تسلیم سره انشاءالله خدای به خیر کړي او بیا به دا کوو دغه کار به مو ټیک شو تاسو به دلته دغه ساتئ خیال ساتئ ټیک شو جي پسې لاړ شئ پس ترجمه یې کوه ممتنع ده ان يتألف منه شيء چې د دې یو شی جوړ شي د جز تالیف شي او ينحل الیه یا چې کوم دی منحل شي یو شي ته جز تحلیل نشي او ينحل یا شی منحل شي الیه دی واجب ته د جز تحلیل شي کیف دا دلیل دا غوږ د منای کیف تتقوم څنګه به روح جوړ شي منګو تنحل پرې ده دلو بیا راځم کیف تتقوم څنګه بس شي حقیقت وحدانیت مزګ پرې ده حقیقت سو یو بل حقیقت وحدانی د چانه جوړ شي من الواجب تعالی ترې یو جز دی شو کنه بیا الیه مزګ بیا پرې ده ومن شيء او د بل شنه هغه بل شی ما تاسو واجب کېده شي ابسي نو هغه بل شی لا تقرر له ولا وجود له بالذات چې دا تقرر وجود او بالذات نه بیا ویله مزګ پرې څنګه دا کېدې شي نو ته ټول ستاسو دماغ جند به روانه کې چې دا څنګه کېدې شي وایي ته به اوس قیاس نه که چرته داسې شي که داسې شو لازم بشي کون د واجب سو ممکن واجب لازمي ما نه لکه چې یو جز دی شو یو جز بسې بل خو واجب کې نشي ممکن کېدی شي چې هغه نو دا جز واجب هغه ممکن ته محتاجي ځکه په اجزاو د مرکب حقیقي کې حقیقت وحدانیه کې صحیح یو بل ته صحیح افتقاري ولو اگر چې علا وجه دور بنئ پوهېږې په افتقار به وي او افتقار په دې واجب کې راغی غیر ته بلکې د اضعاف شو د ممکناتونه
د دې وجه څخه چې دې سره د وجوبه واجب دی او ممکن ته محتاج دی. نور ممکن خو د دنه خو ممکن خو شو، خو د نور کې ممکناتو هم بدتر شو. ولې نور ممکنات واجب ته محتاج وو او دی وداسې واجب دی چې د ممکن ته محتاج دی. نور ممکنات ممکن ته محتاج وو واجب ته. ها دا زده که کنه بیا راشه بیا راشه. كذلك يمتنع أن ينحل زغ بريدا كذلك يتألف لاندې د ان راولا يمتنع ان ينحل إليه چې دی واجب د انحلال دی وشي راشي. كيف تنحل وستقوم بريدا كيف حقيقة وحدانية كيف تنحل حقيقة وحدانية إليه مسجد من بريدا چاته منحل شي إليه دي واجبتا بیا مسجد بريدا بل وإليه إليه وإليه أول إليه زمير چاته راجي دي واجبتا أو دا دوم إليه كده هي زمير چاته راجي دي أغا شيء لا تقرر له دوي تاخو ما دليل ونوي دليل ما بار نه ونوي ولعله من الفطريات دا څه دا دې خپل دلیل پروت دی خپل لک سوچو کې جو دا دلیل ته بسیخه او شی په انترال استاسو دا سبق زمونږه د تصور وسه شو خلاص اوس مخکې چې موږ بل تصور خبرې کړې دا کته کتاب کې لا نشته دا یادو نه دي بیا به قاضي د سبق کوزيږي خوېږي به اوري او دا فلا تصور وجوبها دا بر راغله کوم ځای صراف محوز الفرائض تصور وجوبها ما تاسو چې دا وجوب متصور نه نو خو امتناع متصور نه در وجوب خبره کې امتناع خبره نه کې ما تاسو نه ویلي بل دا شو هغه اظهر من الشمس ته چې شی شته نو ممتنع سم شو واجب ته به ممتنع ته مو ټیک شو ما تاسو لري د بین دی اگر درې مې پر جوړ کړی درې مې لاندې جوړ کړی یاد شو به رینه خاپسې لاړشه اوس دا وجوب ول نش کېده و اذا الوجوب يستدل ما تاسو وجوب څه غواړي فعلیت محضه او هغه بل چې کوم دی څوک ممتنع څه غواړي صرافه قوت صرفه او دې بس کې دې سره بین دی واجب څه کوي چې وجوب تقاضا د فعلیت صرفه کوي په حسب تقرر د وجود سره الممتاز اما دا چې د بل نه بیلی وکذا كل ما يتعلق بكمال او هر هغه شی چې د الله تعالی د کمال د ذات سره متعلق دی نو هغه په پسې په درجه کومه درجه کې وي د فعلیت صرفه کې وي فلا يكون شيء هم دغه بالقوه نشته غلره کمال منتظر نشته څه نشته زمون ټول کمال دی خو منتظر دی ته بل درجه وي د بس بیا ته ورګه زبا اشارات هم ويما ورګه شمس بازغه هم ويما زو فلکیات تاسیس چغمنوم ويما زو بسباب پوسترلاب منوم ويما او زبا چې کم دین سو دا کتابونه ويما او زبا المدسل من خلاصه الحساب هم ويما او زبا چې کم دین سبا شداد هم ويما او زبا چې کم دین سو اوري خلاصه الحساب هم ويما او زبا چې دین سو شوي ويما او دا کتابونه به ويما ډېر شه پوهیږي به دا کمال کم کمال دی كمال منتظر وايضا هي لذوات هيولات دا يواشي سميرو دلت ما كيف لازم بشكون ده واجب هيولاني لكن طالبات بیا ما تاسو چې هيولاني شو ځکه چې د کې سره راغی قابلیت هيولای قابلیت صفت د هيولای نو بیا چې هيولاني خو شو نو پد ولې د هيولای شي هيولاني دي شي ګره مونږه هيولاني سي لازم بشكون د ذات واجب تعالی بعد دا غیر چې ذات نورانی وسه شو بیا ذات ظلمانی ولې شو ځکه دا ما تاسو ته پوښتنه کو عبارت د جوهر مستعدنه هیولاد چانه یعنی جوهر له استعداد او استعداد څه دوی مای ادم فعلیت ما من شان يكون بالفعل وجب اق خبره كيف بعباره اخرى اذ لابد لاجزاء المقدار من الماده وماده القابله انفصال انفصال اخر اقل درجه ولو وهمنو فرضن چی کنه ویلو کنه منګه ابل منګ په مبزه کې انقسام قطعي انقسام چې کم دی کسری انقسام خرقي انقسام سو وهمي انقسام شي فرضي کنه وهي الهيولا او دغه نه مگر چې انقسام قبل غه هيولا هيولاني نشو اذا كده خبر بكم زي ذكم كما بوين في حكمه المحكمه لك واجد ما بتندش